أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 50 وَإِذْ قُلْنَا يَا كَاچوے مُنگا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوتا اسجدوا لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو دے طول سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیس نو کرا نو سو اہم پوائنٹ نمبر اول انسان اللہ تعالی معزز مخلوق پیدا کر او دته معزز کېدل فرشتو ته ظاهر کړل په دې طریقہ چې پداو په فرشتو دواړو باندې ټیسټ وکړ سورہ بقرہ کې واقعہ ذکر ده وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه اللہ تعالی آدم علیہ السلام ته د سشیونه نمونه وکړ فرشتو ته آلریډي دا نمونه معلومو خو بیا الله یې ټیسټ واغسته د استعمال چې نوم کو د شی تعالی دردي چې صادر وي ورته یا شال ورته یا ټوکر ورته او فرشتو لم دردي حکمت سره نو څو کې د فرشتو په نیچر کې خود دې به استعمال حاجت او ضرورت نشته نو چې په نیچر کې کوم شی نه پوهیږم نه پی صحیح شو او د آدم علیه السلام په نیچر کې د دې استعمال ضرورت نو هغه وی دا د بدن کور کول لپاره دی صحیح کټوای یادېګ دانم آدم علیه السلام ته خدای وکړو فرشتو ته معلومو حکمت دوارو نه او تاسو ویر دې دیګ یا د کټوای حکمت څه دی نو چې فرشته خوراک او پخلی ته محتاج نه دي نه تاسو پارک دی نه بل پارک تا صحیح همون خضوع مونږه محتاج ورته لہذا چې کوم شی په فطرت کې احتیاج لري necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention سره په خپل یو طریقه جوړ کړي صحیح چې د دې شی د پروتوکول په اړه څه طریقه رسول پکار دي یا دا شی څنګه استعمال وشي نو آدم علیه السلام وی چې دا خو دا دیګ دا د کچشه د پخولو لپاره استعمال دی شي چې د خوراک قابل وګرځي صحیح نو الله تعالی فرشتو ته وی چې د انسان په پیدا کولو کې یو حکمت داوم دی چې د خدای کائنات په څنګه استعمالي صحیح نو د فضیلت دی چې کائنات په څنګه استعمالي یوټیلایز کوي دا فضیلت دی نو سیف اللہ خانہ کله کوالیفیکیشن خو یو بنده کی وی کوالیفیکیشن یو بنده کی وی د اتارټی په نسبت باندې هغه محترم او معزز وي خو نور خلق دغه منلو ته نه کیږي اتارټی ته معلومه چې دا سړی نابغه دی گورنمنت ته معلومه یا والی ته معلومه چې دا سړی دا ډیر پوهان سړی دی نو هغه خو احترام ورکړي خو جنرال پبلک ته یا کارندگانو تا یا عسکرو تا هغه ته دا اهمیت نه معلوم او نه معلوم اول غواړي لہذا چې کوم عزت هغه مستحق وي نو هغه عزت ورته عسكر نه ورګي نو التبیا اتارټي حکم کې عسكر وتا چې د سلامي کوي دغه څه کوي سلامي ورته کوي ټول په پرېټ کوي وخت به تیرې ګاډ اف آنر شي ورته چې دین نابغه ته څه کوي ګاډ اف آنر ورته کوي پروتوکول ورته کوي نو دا غي په نظر کې اهمیت پیدا شي خو لوی سړی دی دا څه دی دا خو لوی سړی دی نو هر څه د آدم کوالیفیکیشن یا اهلیت هغه الله تعالی په دې ټیکس باندې ظاهر کړ هر څه د فرشتو په نظر کې داغه معزز کار کوي
نو ورته سجده وکړي ورته داوډي کې دا ورته یې سبا کوي ورته سجده وکړي ورته دا خو یو پوینټ. دویم پوینټ سجده دوه قسمه، یو تعظیمی یو سجده د عبادت. سجده د عبادت د الله نه علاوه بل چاته جائز نه ده په هیڅ شریعت کې. د ټولو پیغمبرانو شریعت کې د عبادت سجده دا خاص بچا لپاره الله لپاره. هر چې سجده تعظیمی و دا په بعضی سابقه شریعتونو کې جائز و. زمون په شریعت کې نه د تعظیم سجده جائز ده نه د عبادت سجده جائز ده بغیر د الله نه، بلکہ سجدہ خاص ہی عبادت پورے دا اس سجدہ سے پورے خاص کا دا تعظیم میں سجدے تصور نہیں شتا اس نو سجدہ خاص ہی دا عبادت پورے اور عبادت کی عبادت جا دا اللہ. درېمه نقطه چې دا حکم د سجدې فرشتو او پیریانو دواړو ته فرشتو او پیریانو دواړو ته عموما د فرشتو ذکر کیږي د پیریانو نه کیږي. همیشه د فرشتو ذکر کیږي د پیریانو نه کیږي. ځکه واړه خلک چې وي دا د لوی خلکو په تابعدارۍ کې مراد دي ارمنټ لوی خلکو په تابعدارۍ کې جیسے مراد دي. اوس د نثار احمد د کاکا زوی چې تاسو رئیس دی صدر جمهور دی صدر جمهور دی ناغله کې فریجان په میوان کې دعوت ورکړه نو دعوت خو اغله ورکی چې کرزای سے تب زمان الماء په فلانه ورځ باندې صحیح نو اس کرزای سے کو مدعو دی سپیسیفیکلی خو هغه سره امریکني ګارد برطانوي ګارد د ناټو آرمي خپل استخبارات صحیح او افغانان ورسره تو صحیح او د کندهار والی د فریجان وخت یې کنه دی خو چې صدر جمهور راځي نغه ورسره پروتوکول کې نو دا واړه خلک بیاړو سره طبعا مراد دي واړه خلک بیاړو سره طبعا مراد دي. یا چلو یو بل مثال ورته لکه فریجان شیرشاه ته وې چې ته به زما کور کې ما سره ډاله فریجان دا کار کوي نه ډېره مودې شوې ده مزګړي دي بل خبره کور کې خپل دواړو مېند ورته ډېره مودې شوې تاړو قاضي سره دعوت نه ورکړي دته ماوي فریجان د جتال د قرآن شیخ ته مې فریجان دې چې ما خو څه د حد دتلې دا غینه مخکې مې چې دا کلاس والا بټول دا وغواړم دعوت دوه واره مې دا پروګرام کې ما هغه وې چې شیرشاه ته نه مکو دا مې شیرشاه وې چې دا واده ته زما نو دا ډوډۍ مکوا زبنه صحیح نو ما بیا تا پورې لږ کوتره ما ته وې مې واده کړې غډي ورته نو دا پیریان دا طبعا مراد فرشتو سره طبعا او ابلیس دا خو د پیریانو د زمرې مشر دی دا د پیریانو زمرې مشر دی نو دیم انکلوډ دی حکم کې دیم نو اس پته ولګی دا چې ټول فرشتو بلا استثناء without any exception او ټول پیریان but with the exception of iblis دې ټول سجده وکړه آدم ته خو چاو نکړه بس صرف ابلیس نکړه otherwise ټول فرشتو کړه 100%. پیریانو مشر دی بولو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَا كَاجَوِمْ فَرِشْتُو تَا اسْجُدُوا سَجْدَوْا كَيْ آدَمْ تَا فَسَجَدُوا
دې ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نو وکړه کان من الجن دیو د پیریانو د زمرې څخه قرآن په خپل وایي چې دې څوک کان من الجن و دې د پیریانو د جملې څخه نو باید چې سجده کړي ځکه چې دا حکم دای ته متوجه دای ته اپلایو دا آرډر دای ته شوی خو الله فرمایي چې کان من الجن و دې د پیریانو څخه ففسق عن امر ربه فسق د طاعت او د اوبیډینس نه وته ته وایي چې د اوبیډینس دغه چې د اوبیډینس هغه حلقه د خپل سټ نه وباسي د اوبیډینس حلقه یعنی means halqa wasta pasat ki means you were an obedient person but suddenly something happened to you and you became disobedient and you took away that halqa from your neck jeta da khpal satna aga the obedience halqa wasta no de mana dara چې د دې سره خسړې و د دې سره خسړې یکای خدای و گمراه شو ففسق عن امر رب ذکر دا ټیسټ وی نیک سړی وی یکایک څه مصیبت شي دا څه گمراه شي بیا دا په شان گمراه ځکه پیدا کی ته دی وجه کومه په هر مانځ کې بار بار وایي چې اهدنا الصراط المستقیم خدای په دې نه غنار مو ساتي الله طرف ګډوډ نشو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وان احدکم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبين الجنه قدر شبر فيسبق الیه القدر پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو سړی بداسي ټول عمر به عمل کوي جنتی عمل د داو د جنت مېس کې یو لیش تاسو لیش وای یو لیش فاصله به پاتې فيعمل بعمل اهل النار ناګهانه د جهنمی عقیده خپل کی فيصب الى النار جهنم تراشي الله ولې بچي نو دیو جنا هر مانځه ته خدای نه غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم خدای په دې نه لار مو ساتي چې دینه ګډوډ نشي چې دین نو سکان من الجن ففسقان امر ربي دیو د جناتو څخه یکا یکه د اتباع حلقه د اطاعت حلقه هغه د خپل سر څخه اوستا او ډیس اوبې د الله حکم ډیس اوبې بس کوم ټیسټ د کامیابی د پاره د کامیابی هغه ټیسټ هغه فیل د کامیابی هغه ټیسټ هغه ټول ټیسټونه پاس کړو اصل ټول ټیسټونه پاس کړو بس اخري فائنل ټیسټ انا فرمانه وکړه الله تعالی او پیدا سابق امتحانونه ټول ختم شو ولی باندې چې بیا مکلف کان من الجن ودید جنات سقا ففسقا امر ربي د فسق معنا دې د ورشي باغی کې دل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مجک منګک د منګک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وړو کې فاسق وای وړو کې فاسق فوسقه حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې کله د شپې وکیږي هغه زمانہ کې رڼا د پاره د تیل یو دیوه وه د تیل او تیل بم عربو به آل او آیل بلو مونږ په شمشمو تیل وبلو چې څو پر د خاور د تیل نو کیروسین آیا نو سبم بلو د شمشمو تاسو یاد دي کنه پرېجن تاسو وخت نو ایمانه تاسو ډېر ځلې دی بل خلک یې مخکې زمون په وخت یو چې بل خاص یاد اپ سارا کې بجلی نه و نه کیروسین آیلو بس هم دغه شمشمو تیلو دا د خاور په یو دیوه کې چولیو یا د کاټن د دې یو باتی به جوړ کړي و هغه پای کې پرتا و هغه تیل باغ باتی نه قتل او دل توبه لیدل صحیح شو دلته سپېږمې وته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کله ود کېږي نو دا دیومړه کوي دیو څه کوي مړه کوي یو خدا چې دا اسه فضل اسراف دی ضرورت نشته بیزای اسراف دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چرته کوه ستا دا وړو کې فاسق دغه په نه کار کې کاری اته چې د باطل دې بلې غاډیونی سره تیر د غاډي ها استغفر ته وردن نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هیڅ نه کېږي ټول کور به درسو دی اوس بیا په هغه باندې بلیم مویا حواله دا دیو نه مړه کوله ځکه د منګه خو په نه کار کې کاری هر شی ټول ترسي کني راځي
کسې پکار یا کني پکار خو بس پر کې اخلي د دې وجه ورته پوهه سکا چې د هر وخت د اطاعت حلقه د سټ ټایمز کې هر وخت باغی دی یو وجه پوهه سکا ورته کان من الجن ودید جنات سقا ففسقان امر ربی دے فاسق شو باغی شدام پروردگار پلنا نو اللہ تعالیٰ فرمائش دے خواہ گورا تد خدای دیر نزدی که دا شیطان سغوڑا چه خدای تعالی نزدی شه که شیطان تا خدای تعالی اللہ تعالیٰ فرمائی دا شیطان خود خدای باغی دے دا خود خدای یو صریح حکم چه حس ابهام او امبیگویٹی پکی نوا کلا خسڑے دا پلی واخلی چې خجنو ما ویږي نستاسو مقصد داله اوس اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکړي دغه د مقصد خبره نشته دا خو د روز روشن او واضح او عیان حکم دی چې څوک پکې دویم تعویض ته ضرورت نشته الله تعالی فرمایي چې دومره واضح ډس اوبیډینټ ګند تعالی شرم نه بده چې هغه په روانه او الله بغاوت کوي مونږ ته افتتخذون آیاتات جوړوي دا شیطان او ذریته او اولاد اولیاء من دونی تاسو دای جوړوي اولیاء دوستان من دونی بغیر زمانہ زما مقابله کوي وهم لكم عدو حالانکه دوی تاسو دشمنان دي نو د پلار دشمن د سړي دشمن وي چې کوم سړی ستاسو د پلار دشمنو هغه ته په دوستای باندې راغلی سي نو اصل قندار خلک بسوي صحیح یو سړی ستاسو پلار بی عزتی کړی دا یو سړی ستاسو پلار په عزت لا څه دی صحیح او تا غره چې بس هغه راځي نو تور د خان دی او په السلام علیکم سر نو خلک وایي په دې سړی د خدای لعنت ځکه دغه کس لري ور سره په سینې ملاویږي دې سړی د پلار په ډک بازار کې بیستی کړی و صحیح فائدې کنه د دې وجه په زمون پښتنو کې دشمنی کې وشي نو کو روغ او وشي هم هغه تعلق او علاقه نه پیدا کوي خلک صحیح دا وی د غیرت د اصول خلاف ټیک ده یو بل حرام کوونه څه یو بل حرام کوونه او دغه وجه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وحشی ابن حرب ته چاته چا چې حمزه شهید کړو او بدن ولا ټول اندامونه ولا کړکړو مسلمان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی وحشی کله زمانه خلک چې ناس ته ماته ډیر مخامخ مکه نه مانه په وسایل ناسیا یعنی په داسې طرف ناسیا په جمع کې چې زمانه ضرورت باندې نه لګي ځکه انسان کې دا کمزوري ده چې د کې هیجان پیدا کیږي کله کله د زړه کې څه ټوټل شي څه جوړ شي هغه دا نقشه هغه دې کې راوځي نو یې کای نو مو بعد زمانه سدا سه حرکت شي الله پاک شي ځکه ته مسلمان شوی مثلا چې ما برد کې هیجان پیدا شي بلکې زما ذهن کې یو خیال عمر اسلام متعلق بد نو الله باندې خفه شي نو خبره ده چې تداسه نو وحشی ابن حرب هم داسې کول چې وسایل ته مناستو چې پیغمبر باغ ته نه کتل صلی الله علیه وسلم نو وحشی ابن حرب داسې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته کتل مینه باندې ولې پیغمبر علیه السلام داسې درس کې مخداسه ګرځو نو وحشی ابن حرب وکړ یاره پابند سره کان من الجن ففسق زکه خلق کی حیاداری و خلق اوس د دشمنو خلک چې ګرځي دا مړی چې کوي صحیح مونږ دا زناور دي یعنی دشمنای په اواله مونږ دا زمون پښتنو کې دا زناور دي بس مړی خپل خدا هغه ځان له خپل کریکټر وی کریکټرز نه د خپل کریکټرز وی کریکټرز ان سنس نمبر 1 د خپل دشمن ماشوم باندې لاس نه شته صحیح د خپل دشمن د کور زنانا کچا ته تکلیف وی هغه به موږ سپورټ ترسي دا کریکټر خبره صحیح او دا څه کردار نه دا څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو د اکاز ویله ابو سفیان بن الحارث ابو سفیان ابن الحارث یو مشهور ابو سفیان دی رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان ابن حرب دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکه اکاز ویله ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر کار وکړ حضور صلی الله علیه وسلم ته ډېر په دې خبرې کولې او چې بیا کله مدینه منورې ته راغی ایمان راوړل لپاره نو حضرت علی هم دا آکاز ویو سو حضرت علی نه هغه ورته نو ورته دا آکاز ویو اسه تعالی چې مکه کې مونږ مکه کې دا الله پیغمبر مکه کې دا الله پیغمبر مکه کې پیغمبر خو دې نه معنا دا آکاز ویو دی او دا آکاز ویو هم شرم نه درته چې تاسو هغه حماقت به کو چې کوم با نورو غونډګانو کو
تا شرم بدل هغه سره هیڅ جواب نه هیڅ جواب نه ورته وې دا کاز یو اوس نور له بوزه چې معافي دی واره قدمونه کې پریوزي ایمان پر راوړ ایمان راوړ سوره عمر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیا پاتې شوی او ما حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چې سترګې نه لګولې صحیح ځکه ما چې خپل ماضي باندې نظر واچو چې ما د خپل کازو ته څومره تکلیفونه ورکړو ما له حیا راځي د سره سترګې څنګه مېلاو نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درس کې بناستم نو حضور اسلام ته مې قتل صحیح هغه پیغمبر علیه السلام سترګې راوړل نو ما نظر بیا مې در نظرونه دې ته وایي کیریکټر دې ته وایي څه کیریکټر حیاداری مروت خیرات حیا موږ نه خو دا شی په وخت کې موږ سپین سترګې شو که څنګه شي شو کنه اوس خلک سپین سترګې شو مروت لاړ غیرت لاړ حیا لاړ او چې دا درې وړ شي نه لاړ شي انسانيت ورته لاړ شي د انسانيت نه پاتې کیږي شیخ القرآن استاد ما دې خبره سره اتفاق شته کې نشته افتتخذون آیات سنسیده و ذریته اولاد دو اولیاء دوستان من دون زما مقابله کی وهم لکم عدون حالانکہ داستاز دشمنان دی او څنګه دشمنان دي الله تعالی وی وړو کې دشمنی نه دا کړي نه صرف دا چې ستا نیکته سجده وکړو د الله حکم پامال کړ هغه ډیګریډ هغه ډیګریډ هغه بیزت کوي بیزت یې وګڼو ځکه هغه ورته سجده نه کوله هغه ځان کم تر وګڼو انا خیر منه درته نه دی په داسه شه دی دا یو وضاحت سره الله تعالی انا خیر منه زره دی آدم نسل چنده بهتر یم تم ما باندې دغه سجده لګي نو ډیګریډ کو او الله وی صرف دانا دا ورسره هغه لوب وکړه چې هغه پروهیبټډ دانه په اوخرولا ستاسو مور او پلار دواړو نه جامع وته او دواړه بربند شو جامع وته او دواړه بربند نو سړی مرګ او بقي خدای شي نه بخي صحیح ده پښتنو وطن کې فرق څه دی مرګ او بقي مرګ خو بلکې دا قسم کیس چې موږ علاقه کې یو کیس داسې شو صحیح نو چاله طریقه نه ورته چې یاره اوس هغه اګریوډ پارټي چې دا هغه ته اپروچ سملو یعنی دا خبره به کوور څنګه چې دا شی معاف کړي دا خبره به کوور څنګه چې دا شی نو ټول خلکو له څنګه نو دا خبره کول څنګه پښتو وطن نو پښتو وطن کې خدای خبره خپل باندې رسول ډېر له مشکل کار دی نو چې هغه ما خپل بدلم په هغه انداز واغست نو بیا د کلمې شرعن نشته چې بس خبره چې کوم عمل شو شاء مساوي شو هغه بيزتي ولا وکړه بس مساوي شو اوس جوړو په بس بیا جوړو سوره اعراف اعلان کو آیت نمبر 25 او 20 یا بنی آدم او آدم زامنو قد انزلنا علیکم اعلان کو قد انزلنا علیکم یقینا ما نازل کړي تاسو پارا یعنی پیدا کړی مو دي لباسا جامه لباس معنا جامه یواری سوآتکم چې هغه پټي بدن تاسو او رستاسو د پردي ځایونه تاسو وریشا الزینت میں پیدا کړي نو دا یو مسله ولیکا چې د جامه په شریعت کې دوه حکمتونه دي د جامع سخاش خراش تراش نشتا شریعت اسلامی کی د جامع سخاش خراش تراش نشتا اوس دا تاسو کوم تنداری ټایپ کمیس چې چولې دا حدیث کې راغلی نه بس دا کلچر سره دا ما چې کوم چولې دا قران کې راغلی بس دا کلچر سره
صحیح نو سخاص تراش نشتا عربو چې کوم لالو شي جوړي دا چې پیغمبر اسلام جوړي خو بس دای کلچر دی نو بس دو شی ندی دا دو پکې مد نظری نمبر اول بدن پټول نمبر اول د جامع حکمت سره بدن پټول او نمبر 2 بدن جوړې کول شایسته کول چې سړی پکې باعزت ښکاري سړی پکې ښکاري شایسته والے معنا چې باعزت پکې ښکاري یعنی دا چې جامه باندې چې باعزت پکې ښکاري او کنه نو دا دوه حکمتونه دا دوه حکمتونه دي نو بس شریعت مطابق کوم جامه چې بل دا دوه حکمتونه پکې دیو جان الله مډه رجیبه خبر وکړه چې قوت مغرب نے از چنگ و رباب قوت مغرب نے از چنگ و رباب نیز رقص و دختران بے حجاب اوی دا ویسٹ چې کوم قوت او طاقت او ترقی حاصله کړې ده دا په موسیقۍ نه ده حاصله کړې مونږ هم ویسٹ فالو کوو پس کې په میوزیک کې مونږ وګورئ نه دای ترقی په دې وکړه چې میوزیک باندې کړی دا یا په څه کړی دا پر رقص کړی دا یا په پردګای کړی چې بربند ګرځي قوت مغرب نے سنگ و رباب نے رقصو دختران بے حجاب نیز سحر ساحران لال روست د دې وجه موږ چې رنگونه سره دي د ترقی په دې موږ کړی ها چې رنگونه سره سپین دي نیز غریا ساکو نے اسقط رموت او نه د دې وجه دي چې شارټ سے جوړي چې جوړي شارټ سے جوړي او پندای بربندي صحیح یا غني د مرګ د پاره سموداوا پیدا کړی د ځکه ترقی کړی دا د مرګ څخه علاج ته محکمی اوران ازلا دینی است د دې قوت د بيدینه د وجه نه ده مونږ وګورئ ترقی څه کوي چې بيدینه شو د ترقی څنګه وکړه چې نو مونږ ترقی مونږ کړه دین مو مو ته وکړه محکمی اوران از لا دینیس نے فروغش اسخط لا دینیس او نه ترقی د دې وجه کړی دا چې د ولټه راستنی چپا راستنی کړی موږ وګورئ ترقی په څه کې ده په انګلیش کې ده صحیح دا علوم دي چې کومې جبه ترې ترانسفر صحیح محکمی اوران از لا دینیس نے فروغش اسخط لا دینیس قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فنس یہ ترقی پس کرے دا پا علم و فن پا علم کرے دا زانے پوئی کرے دے فن پریکٹیکل کرے دے زانے پوئی کرے دے فن مانا عملی کرے دے چه قوت افرنگ از علم و فنس از ہمی آتش چراغش روشنس دا اخبر لائٹ دفن بل کرے دا علم و فن صحیح اور تفی آخری شیر ہوئی ہاں چه قوت قطعو بریده جامنیست منگو گی ندهی 3 پیس سوٹا چولے سکڑی دهی بے خرچ چلے 3 پیس سوٹے چولے اور ٹائز بند کری پتلونے چولے کوٹے چولے دیکھیں نمونگو ہم آگا جامع پلکڑا خواہ ہوئی چه قوت قطعو بریده جامنیست مانع علمو هنر امامنیست اوی قوت دا د جامع په خراش تراش نه دی ان پټکې له ترکه لار کې وکاوته پټکې هندرس نه دی لګوټا دا هندرس نه ترکه لار کې ابن سینا څومره ترقی افته سړیو سيو په سر باندې لنګوټا وا فخرالدین رازی څومره دوی کې یادانو په سر سو لنګوټا جابر ابن حیان څومره د فزکس ماهرو په سر سو لنګوټا ابن الحیثم څومره لوی سړیو په سر سو لنګوټا د الجبری بانی ابو موسی الخوازمی سو مولاو غټه ګیره وا دغه لوی کپڑے چولې دا لوی پټکې په سر باندې پروتو صحیح نمونګه د مغرب نه صرف دا سطحي نقل راوغسته چې هغه اصلي شی د کور هغه ته توجه نشته
مونږ دې ترکیب وکړه لکه 3 پیس سوټې چولې صحیح کړی 3 پیس سوټې چولې نمبر 2 موسیقي ډیر شوق کوي نمبر 3 بربند ګرځي شراب نسکی بس مونږ اورالي چې کله څه کول شي کول دغه ترکه کې خبر فرزان په دغه ترکه کې موږ داینه مخ کې روان دي هغه مروت پرې خوځل هغه له ګور چل نو څه بلغه زما دا خبر ست خو دی نه ها دا لنګوټي دا نه دې په لنګوټه وای کړه ها څه بلغه ته تاسو کوم چې اوس بل دفتر دې لنګوټه وای یا بنی آدم اصل لنګوټه ډېر خوشي ده لنګوټه دا ډېر عزتدار شی ده دا ډېر عزتدار شی ده صحیح نو دا روایت نشته او تجربه خبره ده تر دې مونږ هم چې لنګوټه خپل دې مونږ هم عزت لاو صحیح ده وای چې بابا مونږ پښتنون چې لنګوټه خپل عزت پوښتنه ها او دا راځینم لاله خپل شي او خبر باندې کارو یا بنی آدم او زامن دادم قد انزلنا علیکم یقینا پیدا کړی تا دپانا لباسا جامع واری سوآتکم چې هغه پټي عورتونه ستاسو بدن ستاسو وریشن ادا خوبصورتی ده ریشت ته وایي خوبصورته ده ریشن زینت ده اوس الله تعالی فرمایي چې ها یو سړی با بکینی دی چوری ناغی ته خوبصورتی وایي اللہ تعالیٰ فرمائی نا دا غیر خوبصورت ہے پر کرائٹیرین تقوا دا کرائٹیرین دوسرا تقوا دا ولباس التقوا اجامد تقوا ذالک خیر دغ بیتر دا ذالک من آیات اللہ دا چاچ جامع تقوا چولی دا نشانی دا اللہ دی لغلهم یذکرون شاید کہ دوی پا خبر بانی زان پوئے کی یا بنی آدم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چکدہ مورکا تاسو ځان بر بندوي څه کوي تاسو ځان بر بندوي او دا تاسو تهذیب کاری دا تاسو ترقی کاری حالانکه قبل سړی ته په دغه انداز بربند کړي راځي ځان په خپل څنګه بربند کړي نه خو تدبیر کاری قبل سړی تانه جامع او باسي خدای مکه هغه عزت کاری کسو هغه بی ذکر ده حد درجه بی ذکر مړی کیږي الله تعالی فرمایي چې دغه بیزتی ستاده مور او پلار د ټول نړۍ باندې په انساني تاریخ کې شیطان کړی و یا بنی آدم او زامن دادن لا یفتننکم الشیطان شیطان مو فتنه کې وانه چې نو دا بربندول د انسانانو د شیطان د ټول نړۍ فتنه دا شیطان د ټول نه لوی فتنه ده زمون په پښتو کې ضرب المثل مار یادوي څه مار وای مار مړوا میګوته سورکا مار وای مړوا څوک میجی دي کنه میجو ته سورکا یعنی ډېر زخمی کوم بس دور سپریټ پر راکې چې رنګي سورشي صحیح چې یو ګرځونه کې سره لوګو نیمه پر راکې شي بس دې یو غنټه نه زیات مزي دی بس اوس یو لک نه ګیره جمع کیږي ذکر الله وینه ډېر په وینه پاکستان د دې کې مرده د ګوډه راځي صحیح نو بس امیږي یو غنټه کې ختم امیږي یو غنټه کې ختم او مار په میږي باندې حمله نشي کول په میږي په کوم ځای باندې حمله کوي صحیح شو اب ته لګي نو زمون په وطن کې ضرب المثل ها چې مار مړاو ما بس میږي ته سور کړو یعنی دا مې زخمی کوي بس په دوره زخمی کې سور ونی شي نو بس بیا میږي په خپل کار ختمي دیږي په خپل کار ختمي نو شیطان اغم پدی پوئی دے چې انسانان سر نور سکار مکوا بس بربند کا نور کار بدی بیا خپل سره دی بربند کا بس نور کار نور بیا خپل سره یا به انسانیت نه دنیا کې هغه بربند کړل بیا هم معاشره کې انسانیت نه پاتې کین الله تعالی فرمایي دا دوی فتنه د شیطان په دې فتنه کې وانه شي یا بنی آدم او زامن دادم لا یفتننکم الشیطان شیطان فتنه کې وانه شي څنګه فتنه
کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې استلو مور او پلار تاسو دواړه من الجنت د جنتنا. اوس الله تعالی فرمایي صرف دا چې دوی بے دخلی کړې و. He turned them out. هغه د جنت نه راځي نه د ټول نو به وسردا او کولې جامع وستي بیا راوستل. ينزغ عنهما لباسهما ما يستطيع دوارو جامع دوارو ليريهما سوآتهما چشکارا کی دوی تا عورتنا دوی چشکارا کی دوی تا عورتنا دوی. اللہ تعالیٰ فرمائی چې دغه زیاته او دغه ظلم او دغه بے پردگی ستا مور او پلار سره چا کړی و؟ شیطان. اوس د چا د پلار یاد او بیا خصوصا د مور چې څوک دومره بې عزتي وکړي هغه سره دوستی کول اسه انسانی غیرت برداشت ہے. عجیب علی نو اللہ تعالیٰ دیتے ہوئی انسانی عقل چیلنج کو اللہ تعالیٰ زمانگا عقل چیلنج غیرت ارادہ چیلنج کا غیرت ارادہ چیلنج کا چاہتے تو شرمی گئے ہوں دستا دا مور اپلار دوار دا جامع اس کے لیے اگر یہ دا سے لغتری چیٹ چھر وقت کرے نا اور تب بدن نکارے دی شیطان کروان نو واپس پر سبق چکان من الجن ودید جنات سقا ففسق عن امر ربی دیکھ خارج شو باغش دام پروردگار پلنا افتتخذونه آیا تاسونی سے دے و ذریت اولادت اولیاء من دونی دوستان زمان مقابلہ کے وهم لکم غدون حالانکہ بیتا دپار دشمنان دی بئس للظالمین بدلا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا خدای بدل کے سدا تاسو کم شینی ولد دا دیر ناکارا بدل دے. صحیح. What a worse or best substitute shaitan is to Allah subhanahu wa ta'ala. چې تارا خدای فضای شیطان برول دے دا سمرا ناکارا substitute دے. بئس للظالمین دیر ناکارا ظالمان پارا دا شیطان بدلن دا حیثیت دا بدلنا چې دا خدای فضای ادرول دے. اس اللہ تعالیٰ فرمائی شیطانان سے خدای فضائے ادھرے نو دی چرته دنیا پیدا کړي کله دنیا یو حصے پیدا کړي دا ځکه د خدای فضائے ادھرول یا د خدای مقابله کې ادھرول خو داسې انټي په کار دي چې کم از کم د کریشن صفات په کې وي د پیدا کولو صفات په کې وي. الله تعالیٰ فرمائی پیدا کول خو یې سکه چې کلمات مکه اسمان پیدا کول دی وونه ما شتو خلق السماوات مانو حاضر کړی دوی د پیدا کولو پروسس د اسمانونو د زمکه ته بلکې الله فرمایي د اسمانونو د زمکه د پیدا کولو ټایم په پرېله چې هغه ته نو حاضر کړی دی چې په خپل پیدا کېدل هغه پیدایش تا هغه پروسس تم نو حاضر دی باندې مشاهده کړي ځکه بنده کوم وخت پیدا کیږي هغه کې تاسو څه پدې کوي چې کوم پروسیجر نه تیریږي. الله تعالی فرمایي تاسو چې خدای مقابله کې تاسو دروي دغه د خپل پیدایش د پروسس تم نه خبر ولا خلق انفسهم ان میں دوی حاضر کړو پیدا کولو د خپل ځانونو ته. او الله تعالی فرمایي ها یو تصور بستا ذهن کې راځي چې او دغه فوټیک تا چې نه د اسمان زمکه د پیدا کولو پروسس ته دوی حاضر نخپل پروسس ته دوی حاضر البته اوس دا د خدای اعوان او ملاتړ او ملګری اوس دا څه د خدای ملاتړ دی الله سره ډېر کارونه سر ته رسي چې خدای یوازې نشي کولای. الله تعالی فرمایي تا گمراه مخلوق ته گمراهان خپل اعوان نه جوړو. وما كنت نعمت متخذ المضلين نیول کې د گمراه کوونکی مخلوق عضدن عضد مټ کوي څه دا مټ دا نو موږ پښتو کې وایو دا ځوانان زموږ مټي صحیح. الله تعالی فرمایي گمراه کوونکی مخلوق ځان له مټ نه جوړو. وما كنت متخذ المضلين نعمت نیول کې د گمراه کوونکی مخلوق عضدن سپورټران یا هلپران پر و یوم یقول او پاورس الله وینا دو شرکای چې आवाज ورکړي زما غشریکانو ته الذین زغمتم هغه شریکان زغمتم چې تاسو خیال داو چې دا د خدای شریکان دي حالانکه زما خو شریک نشته. خدای به قیامت پر ورځ باندې وای هغه زما شریکان چې تاسو ورته شریکان ویلي आवाज ورکړي چې حاضر شي. فدعوهم دویبو تاوازو کے فلم یستجیبو لهم ناغی دیتا با ہیس ریسپانس رانشی سا جواب بورتا دے مشرکانو تبا دخپل ایڈرز طرف نسا ریسپانس رانشی.
فلم يستجيبوا لهم بيس رسپانسن کی جواب ورن کی وجعلنا بینهم موبقا اما بگرزولی پیدا کری بنی میت مشرکانو دوی بطانو میس کے موبقن یولو یکند دا حلاکت یعنی دوی میس کے بیوی خلیج دی دوی میس کے بیوی فاصلہ دی دی با دیو بلنا پڑیر ڈسٹینیشن دی دیو بلنا پڑیر لری فاصلہ بانی پڑا ورأى المجرمون النار او اوبوین مجرمان النار اور فظنوا یقین بیراشی انہم واقعوها چه دی واقع کے دن کی پدے اور کے ولم یجدو عنها مصرفا اور دوی بنشمون دید دین زائد اوڑے دو ایورشن یا ڈائیورشن بس خوزی بچرتا جہنم تا اس ایورشن اور ڈائیورشن با نہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا يَقِينًا بیان کرے دے پدے قرآن کے للناس انسانان ہوتا من کل مثل ہر خبر ضروری نو مثل ہوئی اگزامپل تا اگزامپل سر پارے دا عبرت پارا سر پارے دا درس پارا نو من کل مثل ہر آغا اشو میں ذکر کرے چاہین عبرت اغستیشی داغین درس اغستیشی داغین پویا اغستیشی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے قرآن کریم کے سکوتا ہی نشتا وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثر شَيْءٍ جَدَلًا خود انسان دیر لوی جگڑالو او جنگیدو ہر شے کے لیے آرگومنٹس کری ہر شے کی ریزننگ کری قرآن کیوں ریزننگ کری وَكَانَ دار انسان طبیعت دے دے منو تتیار نہیں تو ورطا ہے رفضہ حکم دے تے کیوں ریزننگ شروع کی وَكَانَ الْإِنسَانُ ادے انسان اکثر شَيْءٍ جَدَلًا دا خدای پا مخلوق کی اپشیونوں کے زیاد جگڑے پہ اعتبار اور دریز نہیں پہ اعتبار وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ اندی منکری انسانان لد ایمان چکر دوی تراغ ہدایت وَيَسْتَغْفِرُوا رَبُّهُمْ اندی منکر دوی لا دے استغفار پروردگار پڑھنا الا ان مگر دیوے خبرے تاتیہم سنت الاولین چراش دویتا سنت زمونگا پڑھوں بنی امتونو کی اس اللہ تعالیٰ فرمائی کم خلق چی ایمان نراڑی پروردگار نے استغفار میں بڑی دوی پلارے دا ایمان اور دا ہدایت کے بلشے ہنڈرنس نیشتے صرف یو قضا دا اللہ سچے دا دا خدای یو فیصلہ دا او آغا فیصلہ دا خلق متعلق دا دا چی دوی تب ہم آغا عذاب ملاوی گی چی کم سابقہ امتونو تا اگی فیصلے دا ہی کریں گی دا یہ عذاب راٹین کری چی دا عذاب برسی او یاد یوم الغضاب یا چراش دویت عذاب کو بلن مخفمخ وما نرسل المرسلین امونگا دلیگو پیغمبران اللہ مبشرین مگر دید پارا چه بشارت ورکی منن کتا ومنذرین وعدن ورکی نمنن کتا ویجادل الذین کفروا بالباطل او آرگومنٹس کئی ریزننگ کئی دلیلون وی جگڑ کئی آکا سانچ کافران لے بالباطل پناروا طریقہ بالباطل آرگومنٹس اور ریزننگ معقول نہیں اگر ریزننگ بھی نا ذکر پائی کی ریزن دی اگر ریزننگ بھی نا ذکر پائی کی ریزن دی صحیح ریزننگ کی ریزن نہیں ریزننگ وہی دیتا جو وداؤٹ ریزن دی ریزننگ کوئی ہاں وداؤٹ ریزن ما تاستویل my common sense is a sin which is not very common doesn't تروی کے ذریعے بتا دیں common sense is a sense which is not very much common in human being common sense ہوتا ہے sense دے چلا پر انسانوں کے لیے common نہ دے ہر چاہ کی نا بے اب لوگوں خلق کی صحیح ہے نو reasoning reasoning it's such a discussion which does not have any reason صحیح چاہے کہ عقل مند ہے خبر ہے نا بے وقوفی تھے اور دا بازی خلقو و مزاج کی دائی reasoning کو اور حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دای سړی ته وی الد الخصم وی فرمائے ان اشد الناس عذابا یوم القیامه الد الخصم سخت عذاب د قیامت پر ورځ باندې هغه سړی ته الله ور کوي چې بغیر د پوی نه بیریز نه کوي چې بغیر د پوی بیریز نه الله تا اوس نه پویږي نو بس دا پوی سره د سموي واجب بس ټیک زه په خبره پوی دا زموږ د دیهات فرق په دې کې ډېر خلک بس چې مولا ور خبرو کې ریزنګ مې نه کوي وای استاد داسې کوي سوې وستاج دا څه ویلې دي او چا چې دوس په دې سکول کې چې دوه درې کلاس وې هغه ته ځان خپل ټول ښکاري صحیح انا کې موږ طریقې ولهم صحیح نه وردي یو لوی عالم سره بلګې ریزنګ
صحیح شو حالانکه دغه الګ څه ته وایي ملګری دا چې کوم فیلډ کې تا تعلیم کړی دی ته ورشه دا فیلډ ماهر سره 15 منټه ریز دی وګا چې حشر وایي صحیح دی. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اریز نے کیا کسان چې کافران شوي دي بالباطل پناروا طریقې سره نو باطل وي نو سپته ولګي دا چې کڅوک ریز نه په حق طریقه باندې کوي دا اپریشیټ دي. کله علماء یو بل سره ډسکشن کوي علماء هغه یو بل سره ډسکشن کوي هغه د حق په اساس کوي چې دې خبره سره چوڑ راوځي چې دې خبره سره چوڑ راوځي حاصل راوځي. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ اریز نے کیا کسان چې کافران شوي دي بالباطل په باطل طریقه لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ او غرض داوی چې کمزوري کې دي پر ریزنینګ سره د حق خبره هغه مقصد دا دی الحاد دو معنی دی یو کمزوري کول دویم کنفیوژن پیدا کول یو کمزوري کول بل کنفیوژن پیدا کول چې دی مولا ته خدا خبر وکړه دا خلکو دغه څه واغسته نو زما دکاندار ته نقصان رسی نو ریز نه شروع کی چې یو خلک لک کنفیوز شي دا خبر د مولا سره کمزوري شي. صحیح د خلکو خپل ایجنډي لیکنه لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي أَدَيْنِ وَلِدَيْتُ نَظَمًا وَمَا أُنذِرُوا أَوْ أَوَاعٍ زَمَا هُزُوًا مَسْخَرًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ أَنِ اشْتَرَى زِيَادَ ظَالِمٌ دَاغَ چانا چې هغه ته ریمایندر او تذکیر ورکړي شي پایتونه د پروردګار دو فعارض دې داګه نه مخ ګرځي ونسي ما قدمت يدعو او هي کیا چې کړي لاسونو دو ان جعلنا على قلوبهم یقینا مونږه ټوله پزړو د دوی باندې اکنتن پردې ايفقهو داسې پردې چې دای زړه کې په حالات دي ځکه هغه علماء وایي کړي سمجھ کړل غلاف په پیښه کړي ان يفقهوا پردے میں اچولی د پوئی پلار کی وفی آذان اچولی میں وګونو دوی کې وقرن درواله کان کړی دي وان تدعو الى اکتدوی لدعوت ورکی ہدایت طرف دا فلن یاتدو اذن ابدا ندی کلو ہدایت نشمون دے کلو وربک الغفور ذو الرحمہ اس اللہ تعالیٰ وی چیدی خدا سے چڑو سڑی دامن دینا چڑو سڑی دامن پکارے چې پرون می دی ختم کړی وي خو خدای وی بیان ز غفور او د رحمت مالک دی له ټایم ورکوم چې ګوره کنه نیو ثواب سړي زموږ شي که سبانی بل بل خبره باندې سوچو کی د دې وجه می ټایم ورکړی وربک الغفور پروردگار با غفور دے ذو الرحمہ در رحمت خاون دے لو یواخذهم کہ اللہ نے ولدی بما کسبوا با عمل چې دوی کوي فورا نیولې لعجل لهم العذاب ندیل بے حجت سرور کرو عذاب بل لهم موعد بلکہ دوی پارا یو وقت مقرر دے عذاب پارا یو وقت مقرر دے لن یجدو من دونی دی بنومی فمقابلت اللہ کے موئلا حص ملجا او جائے پنا وتلک القرى ادغ حلاقے او دغ شعرنا احلقنا منگ حلاق کریو لما ظلمو چکل دوی ظلمو کو وجعلنا لمالک منگ مقرر کرو دا حلاق دوی پارا موعدن یو وقت و یو ٹائم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ موسیٰ علیہ السلام په منبر ولاړو نو ډېر ښه بیان وکړ او پیغمبر کوي ښه بیان پیغمبر د زمانه د ټول نه فصیح او بلیغ سړی وي د دې وجه څوک مقابله نشي کولای بیان او بیان کې په درس کولو کې د پیغمبر مقابله نه کیږي او د دې وجه خلکو ورته ساحر وي چې خبره به اپلیکیبل وي خبره به اپلای کېږي هارت ټچینګ وي زړه باندې به اثر کوي ځکه د فصاحت او بلاغت انداز پیداو کچا به ورته په خالي دماغ باندې وکی خود هغه سره بغیر د متاثر کېدو نه پاتې کېده د دې وجه په مکه معظمه ته ابو جهل ابن مغیره عتبہ او شیبه او د لوی سنداګان چې د دوی څوک ملما براغه ناشنا سبراغه ملما براغه ناشنا نو کله چې ناشنا ملما راشي د کلو په ژوند کې د باترومونو په خوانو خلک به سارا بدل نو کله دا تقاضې ضرورت خو د شپې پیدا کیږي ناغه ملما چې به مونږ ډیره قسم لو
نو ورته مدتو وخت سو وصیت کو نو وصیت بلګداو چې مرګري کې مشپې پاسه بشری تقاضې ضرورت وي او بهر وځي نو دا بهر پټي دي وګوره دې چپ راست طرف ته مزه دلته اوس په دې اکله په حلا باندې خلا چي صحیح نه پدا پراسته لاس باندې وګرځا نو بس پاته پټې راغی تا صحیح داسه مکول کړو داسه مم کول صحیح اوس دغه خنزران چې دیبا خپل ملمت وي وګوره سورج به تیرې هغه وی افتا وی خنو بس یو خبره ده نو خود یو ار فری وی ار ایوری وان گو چرته چې آزاد وګوره یو سړی دی شکل داسې دی رنگ داسې دی ګیره داسې ده پټکې داسې والي انداز داسې دی هغه کې چرته ملاو شي سره نو هغه به تا ته خبره شروع کوي نو ګوره چې دا خبره ته وکړي نه صحیح هغه ملمبم وی وی وینا جادوګر دی دروغ وای خبرې په ځل باندې اثر کوي دروغ وای خبرې نو کله کله سړي دشمنان ډېر ښکارو کی هغه ملما به کیوریس شي هغه به وایي تاسو ضرور نه هغه پته راغله هغه سره دی وینو دا کوم ځای ډېر خلک په دې طریقو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی چاته پته نه و دوی ورته وو صحیح نو پیغمبر به وایي چې جادوګر دی ځکه چې خبره په ځل باندې اثر کوي ځکه د زمانه ټول فصیح او بلیغ سره وي نو موسی علیه السلام ډېر فصاحت او بلاغت سره بیان وکړ نیو کله تاسو کو وی ازجستان لوی عالم ته معلوم نشته سو ستانه لوی عالم سوچ نو دا یقیني خبره ده چې د زمانه د پیغمبر نه فقاغه متعلقه ماحول کې سوزيات عالم ني صحیح هرټول لوی عالم وي خدا دعوه کول د خدای په خدای ان دا شی حقیقت دی خدا دعوه کول د خدای خو نه موسی علیه السلام حقیقت وینا زمانه لوی عالم نشته دا حقیقت دی خدا زمانه لوی عالم نشته دا دعوه د خدای په خانه شو چې دا څه ویل نه پکار چې دا څه ویل نه پکار ها نو موسی علیه السلام ته پیغام راوړیږي وې زما یو بنده دی هغه سره ملاويږي چې تا ته لږ احساس شي چې د علم یو بل رقم شته هغه کې لاته الف با تا سا دی د علم یو بل میدان دی هغه کې لاته الف بشنه خبره مثلا تا دا دعوه وکړه چې مانه لوی عالم نشته اگر چې کیټ دواړه مختلف وو صحیح نو موسی علیه السلام هغه روان شو دا هغه ملو ملاقات لا دا هغه بنده ملاقات لا اوس دا بنده څوک نو مفسرین لیکي دا ورکی چې دا نامه وا خضر او د خضر لفظي معنا ده شین کون کې څه شي شین کون کې یا د خضر معنا ده شین نو بعض علما فرمایي چې دا به عموما شین ډریس اغوسته سبه کول شین ډریس به اغوسته او یا ودا چې د کرامت یا معجزه دا و چې کوم ځای به کېناستو بیا او پاسې دو هغه ته په فورس نه غیاره وخته چې کوم ځای باندې به کېناست او هغه ځای نه او پاسې دو نو په ټول هغه ځای باندې شنه غیاره وخته اوس دا واقعیا کله شوی و ابن عباس سے کوئی دا فرعون د غرقیدون بعد شوی و خدا روایت ثابت روایت نه ده او اسم صحیح نه معلومیږي ذکر فرعون د غرقیدون بعد موسی علیہ السلام مصر کې نو په سینا کې سلوخ کار وځته بنی اسرائیل ټول سلوخ کار وځته سینا کی حضرت موسی او حضرت هارون دواړه سینا کې وفات او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کې سینا باندې تیرېدو نو حدیث کې راځي ایت موسی یصلی فی قبره د موسی علیہ السلام قبر خواط تیرېدم موسی علیہ السلام روحانی انداز باندې قبر کې لګیاو مونږ وکاو موسی علیہ السلام
روحانی کیفیت باندې خبر کړی یو مونږ کو نو دلته په دې کیسه کې د مجمع البحرین ذکر راځي. مجمع البحرین سنگم وو ورته وکړه کوم ځای چې دوه دریابونه سره یو ځای کېږي. نو دا سنگم د کومو دوه دریابونو میټینګ پوینټ د دوه دریابونو دا نایل دی، نایل دریای نیل دا دوه دی. یو ته وایي ابیض او بل ته وایي ازرق. یو ته وایي ابیض بل ته وایي ازرق. د یو اوبه سپینې دي، د بلې اوبه بلو دي، د بلې اوبه شنې دي. او دای دواړه یو ځای کېږي خرطوم سره نږدې، سودان سره. ځکه نیل لازمي سودان طرف نه بیا ایجپت را ننوځي. نو یا په دغه مجموع البحرین مراد څنګه الله په ځای نه پین پوینټ کړ مجموع البحرین د دوه دریابونو نو بلادر د زمونږ اټک کې دوه دریابونه ملایي. یو دریا سند زمونږ طرف نه راځي، بل تاسو دریا کابل صحیح. نو دا ډول به څنګه ملایي؟ اټک وایي ورته زمونږ کې سره نزو د ډول وځي نه کوم مجموع البحرین صحیح. نو یا په مجموع البحرین د نیل ازرق او د نیل ابیض دی یو ځای کې دوه پوینټ چې خرطوم ته نو معنا دا چې موسی علیه السلام د مصر نه روان شو خرطوم ته راوړ. چېرته لاړ؟ خرطوم ته لاړ. او یا دریای دجله او فرات ټیګرس او یوفریټس. دریای دجله ټیګرس او فرات یوفریټس دا دواړه دریابونه چې کوم ځای خلیج فارس سره ملاوي دا چې بهیږي چرته شي خلیج فارس ته. نو هغه مجموع البحرین چې کوم ځای دا دواړه دریابونه خلیج فارس سره ملاوي. او یو دیمه معنی بعضی علما کوي چې د مجموع البحرین نه فزیکل دریابونه ملاوېدل نو مراد. د فزیکل ورډ دریابونه نه بلکې د سپریچوال ورډ د دریابونه یو ځای کېدل. یو موسی چې د شرعي علومو سمندر او یو خضر چې د تکویني علومو سمندر. نو دا د دوه علماو ملاو د دوه علماو ته الله تعالی بحر وې د علومو سوي ورته بحر د علومو، یو د شریعت بحر بل د تکوین. او چا مجموع البحرین چې کوم ځای بحیر فارس او بحر روم ملاویږي. بحیر فارس او بحر روم او چا ویل دي چې دریای اردن کوم ځای بحیر قلزم کې غورځيږي. نهر اردن چې کوم ځای بحر قلزم کې غورځيږي. او یو قول پکې دا دی چې بحر اندلس او بحر محیط اوقیانوس اوقیانوس بحر اوقیانوس بحر محیط بھی ہوتا پیسیفک کموشن پیسیفک پیسیفک اٹلانٹک کیا ہے پیسیفک ہاں
اٹلانٹک نو چې کوم ځای اټلانټیک او بحر اندوس ملاویږي هغه مجموع البحرین دی. او کوم مهې چې دوی ځان سره اغوسته کوم مهې او د هغې سیسې خوړلې وه، د هغې سیسه موسی علیه السلام او د ملګري خوړلې وه. ابن عطیه یو ډېر لوی عالم کې ډېر مفسر دی. ابن عطیه یو لوی مفسر دی او د جیوګرافي ډېر لوی ماهر دی. ابن عطیه هغه وایي د هغې مهي بقایا ما د افریقې په میوزیم کې کتلې وه چې نیم و او نیم نه و. دا ولیکه او ما د افریقې میوزیم کې کتلې وه چې هغه مهې نیم. بار تقدیر باٹم لائن د کسے نمبر اول چې داسې دعوا چې هغې نه د تکبر پهلو راوځي دا د خدای خوښه نه ده. یوه دویم حصول علم دا مطلوب ده تر مرګ پورې اگر که سړی ډېر لوی عالم وي همیشه به یو کانسټنټ او کانټینیوس عمل اطلب العلم من المهد الى اللحد. علم به د زنګونه شروع کې تر قبره پورې کله نه به کې نه کې به کله نه د زنګونه د زنګو وای در قبر پورې یعنی د پیدایش نه تر مرګ پورې زنګونه د قبر معنا پیدایش نه تر مرګ پورې. نو بس دا شرشه د پیغام ته ملاو شي دا بیا هم ختم شي بس کول به کې نشته بیا به شروع ته څنګه. دریمه مسله چې د علم مختلفې شعبې دي. څوک د یوې شعبې ماهر وي څوک د بلې شعبې ماهر وي. نو د بل په شعبه کې دا د یوې شعبې عالم دا د هغه تابع او مقلد وي. څلورمه خبره چې خضر علیه السلام د تکوینیات علم لره خو ډېر لږ غوندې د تکوینیات علم لره خو ډېر لږ غوندې او بیا هم دا هغې ذکر کو چې دا ما ته خدای را ښودلي زه عالم غیب نه یم. دا ولیکئ چې دا ما ته خدای را ښودلي دي زه عالم غیب نه یم. عالم غیب یوازې الله دی. او بله خبره چې د هرې معاملې یو ظاهر پهلوی چې ما او تا ته معلوم وي یو ظاهر پهلوی چې ما او تا یې وینو یو د هغې باطني اړخ دی چې هغه الله ته معلوم وي او اصل حکمت په هغه باطني اړخ کې پروت وي. اصل حکمت کوم ځای په باطني اړخ کې دی وجه الله تعالی قرآن کې وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بساو کا تاسو به یو شی ځان د پاره بد ګڼئ خو د هغې باطني اړخ یا نتیجه او حکمت هغه تاسو لپاره بهتر یا خدای ته معلوم دی. ځکه خدای هغه کار وکړ وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بساو کا ته په ظاهري انداز باندې یو شی ځان د پاره خوښې خو باطني اړخ خدای ته معلوم دی تا لپاره ضرر رسان دی. صحیح. نور پسې الله والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. او دیو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ها الخير فيما وقع چې بس کوم معامله څنګه وشي ته په دې باندې مکلف یې چې خپل منصوبه او تدبیر برابر کړه د عقل مندۍ په اساس د پوهې په اساس د پوهه باندې تاسو کا اوس نتیجه چې سره اله پیغمبر علیه السلام فرمایي الخير فيما وقع. ته په خپل خیر نه پوهېږي سر منی سره یا الله
ایکسیډنټ نو ګاډي لټونه مات شو فرنٹ شیشه مات شو اوس سر دی نه وایي شکر د خدای لپاره چې ایکسیډنټ وشو او سره پلایټونه شیشه مات شو کدو قدم نور دی رسول ټول ماتې دی ورکړه دغه غباطینی ورته چې الله تعالی قرآن دې له بلا خلاص کړی صحیح او چې هغه شی مونږ ته معلوم نه اوس دا عقیده خبره ده اوس دا عقیده خبره ده چې بس سره بیا ته وایي الحمدلله خدای مونږ ته خیر سره ګاډي شیطان او بل راغلی صحیح ٹھیک ده اور کې څه بلا شي ولر خو بل براونه سي هغه پیسې پاتم نه وایي پکې نو بس شیطان سر منی سا بس دا عقیده ده چې الخير فيما وقع بس خیر په دغه کې دی صحیح خدای مکه بعد اوقات د سړي فینا کې خپل ماته شي نو واقعي ته خدای خالق خپل ماته شي صحیح نه بل وخت وګوره خدای د مرګ بچ کني چې څنګه کوم کیفیت سره شوی دی هغه کې د بچ کې دوست تصور نشتا نو موږ هغه جانب باندې سوچ نه کوو چې لکه د خدای فیصله هغه ډیره او وجه دا چې یو موږ کمزوري برداشت راکې نشته دویم دا چې علمي اپروچ ډېر محدود دی علمي اپروچ او درېم دا چې عقیده مو ډېره کمزوري ده نو بس دا یو عقیده په دې عقیده مهنت پکار دی بس عقیده پخته شو او په تکلیف کې سره رسېږي نه شپلا خان صحیح ہے نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آیات کا غچوے موسیٰ علیہ السلام لفتاه تو فتح مانا زوان فتح مانا سا اخپل زوان تا اخپل زوان تا نو زوان مانا خادم تا ذکر ہمیشہ خدمت تا پار سڑے جان سر ساتھی نو بوڑھا ساتھی کہ زوان ساتھی ذکر بوڑھا ہو گیا تب تک بھاگ اب وہی پہ میں پوچھی گی سب اور تیرا کہ مساج ڈالا ہوتا صحیح اب وہی سر میں پوچھی گی ان کے ٹائران در رڑندا تھا نوکر تھا جو پیار صحیح تھا نو خدمت تا پارا سڑے بلکہ قرآن کریم کی رسول روان بھی خط سورہ القصص کے جو موسیٰ علیہ السلام کله دې مدین ته ورغه او هغه صحرا کې وو او هغه دوه جنکې ونی دي چې خپل ګډي د زیره اوستي دي خلک نور خو خپل رمي او بکای ادا دوړه جنکې د خپل رمي منکې وو ته نه راځي نو موسی علیہ السلام دا منظر کته حیرانې ده چې دا څه کیسه ده نوې رمي راځي تا رموي چې نوې رمي راځي هغه وبور کوي دوه جنکې دي او شاده دا پټې په سر کړه پټونه په سر کړه او دای د خپل ساروی ولې نه وکړي نو موسی علیه السلام ورته روان شو نو راغی ورته ولې ما خطبکما تاسو سټوري ده ځکه دا شی به ماده پر کنفیوزن ونه دا سټوري ته ډېر عجیب ښکاري صحیح یعنی تاسو ولې رمنو وکړي نغمو شعر نه کوي ای ورته لا نسقي حتى يصدر الرعاء مونږ وبن ورکو یا وبور کول نشو حتى يصدر الرعاء تر څو پورې چې دا ټول شپانه تللی ځکه مونږ سټرینج من سره منګلینګ نکړو نا آشنا سره سره مکس نکړو صحیح نو یو طرف ته حضور پرداری یو طرف ته تاسو حجره پیژنې حجره وایي حجره زمون د قام د ناس ځای وي ټول قام شریک ځای وي د دې غم او خادي او خوشحالي او مړې او تعزیت او ټول پاغه شریک ځای مونږ ورته حجره وایو صحیح نو په اخر شلحات نو په خوا زمانہ کې با دا څه اوس خو اته کړه دمتو مکمل شته بس ټي وي چې کور کې به ډمانه ضرورت نشته صحیح راغو چې سبا کې ګوره نه پکې پراتري کې کیسه ورواچوا کپټ ګوره کپټ ګوره صحیح خو په خوا خدای انټرټینمنټ ونه نو دا رقاصي وخلق راوستي تاسو وطن کې انو دا رقاصي وراوته نه پدا هوتر کې او بیا ټول شپه رقاصي غډې دی او میوزیک په دنیا خلق ورته راځم دنیا خلق ورته راځم نو زمون په دا کلی کې یو بابا ډېر زور اورسره ډېر زور ناغه د جمعه تر اوته نو وې کړل چې حجره کې اوس خلق ناشتي پته ورته نه ځاست چلې نو راغې ها نو وې کړل چې اوس دوا خزيوم په کټ کې ناشتي حجره کې همیشه سړی نو ټول هر سړی دي خودلو پکې خزيوم ناشتي دي نو بس هغه ورغه نو هغه سره مېش کې ناشته صحیح نو چا ورته مونږه تاسو ترته اکا وای مونږ ته کاکا وای یا هر یو مشر چې وي نغته
کاکا وایو نو چا ورته کاکا وی بل کټ تر راځي زنانه دي وی کاکا دی بل کټ تر راځه زنانه دي او قصدن دا کار کړ هغه یې زنانه کنجري وجره کې پټای وی زنانه کنجري وجره کې څه نه نه هاو موسی علیہ السلام اوس دا جنکونه تاسو کو ناغي ورته وی نیمونګه اختلاط نکو پردون علی نو سره یو ځای کې نو ورته دا پردین علی دې دی وی موږ سایت ته ولاړیو نو فورا زین کی یو ریزرویشن پیدا کیږي چې بیا دوره پاکانی نه دا ګډه مسله ده اوس یو قربان استوي صحیح شو ناغي فورا دا ریزرویشن جواب ورکړ او ابونا شیخ کبیر و ابونا شیخ زمون پلار ډېر لوی عالم دی داغه علمی ذمہ داری دومره ډېر زیات دي چې هغه کار ته وزګار دی لہذا مونږ د علمی کار نه نو بس د ذمہ داری مونږ په سره غوښتل دا یو خیف کیو دی کېشته یو خو چې اوس مونږ بابا هغه له یو غړي بيدې سره خدای کوم دینی کار کوي هغه پاتې شو لہذا مونږ هغه سپیر کړی دینی کار دا او زموږ روشته نه نو دا ذمہ داری مونږ نو موسی علیه السلام په نورو مغی ته اټریکشن ځکه هغه فطرت صالح پیغمبر رسول پیغمبر جوړی دی صحیح فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ده سوره وجه ابن عباس سے فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دونه شنی پانی براغستی اوی پڑے ځکه پیغمبر چې را سغواړي نه د پیغمبر کمال دار چې دې چې سغواړي نو دا پانی دې پڑے شنی پانی صحیح سلاد نو شنی پانی پڑے ته ونه پانی صالح نو صحیح او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولا سقبتنه بزواره ابن عباس سے وہی چې داخله داسې بملا سره یو ځای شروع صحیح موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه دی له غړي وبکي صحیح او بیا ورغه هغه بوکا تاسو بوکا وای او بچ پکراو بس سلواغا هغه سلواغا چې په دولو څخه کفانو باندې را پښتولا صحیح موسی علیہ السلام په یوازې هغه داسې را پښتولا په یوازې اخر وته مې راځي دا خو جیو بندر ذکر پیغمبر ته الله د سبيخ ته پهلوانانو قوت ورکړي صحیح دولو څخه کسانو په یو ځای ابو بکر نو سلواغا صحیح موسی علیہ السلام په یوازې اخر داسې ور واښو نو دراغه دونه لاندې کې ناشته وی خدایا زه خو ډیر وږم ما ته کله دلته سخیر عمر او رسول زو ته محتاج یعنی دې معنا دا چې اوس د لوګه د موسی علیہ السلام د بس طاقت ته بهر و کله د مصر نه روان شوې ده هغه ته مدین تر رسیدل څومره ډیر ځلې دي سلګونه میله مزله کړې سلګونه میله مزله خدا شکایت خدای ته نه کړې چې وژم خو دې د عثمانه لاره چې دا خبر ور لپاره ناقابل برداشت اوس صحیح نو خدای دې ته کله سخیر را تر اوس نو ګور محتاج صحیح اول ته جنکه دی لاړې نو دی واقعیت لا ذکر کړه ویل دي صحرا کې چې یو ناشنا سره ځکه چې یو خو اکسنټ په جبه کې څه اکسنټ لرو صحیح او دوی مدا چې جامع اده قندهار و یعنی معنا نه چې دې دا جامع نه و جامع د بل وطن و صحیح قد قامت دا د بل وطن او سړی دې متقی سره متقی سره او تقوا دا و چې موږ ته کتري نه دي مخه بل پاکړو موږ ته تاسو کو چې تاسو ولې دې ګړلو بنول ای بیا موږ په اړه دا ګړو وکړو نو وی اجنبي ښکاری زکه چې بیا ته تلاړو نه موږ یې څو پر لیدو ور دې ونه لاندې پریوته په سهارا کې سهارا کې دوه لاندې پریوته نو تلاړو ته تاسو ورشي دی راولې نو یو وراله ورپسې فجاءته احداهما تمشي على استحياء صحیح حیادارای سره حیادارای سره یعنی معنا دا چې ځان ټوټلی کور کړ غلط استحیاء او دا تلل موسی علیہ السلام دالته ویجی زخپل بابا مې راولې کنه نو وی چې دا ملمر تاسو راشي زمون کور صحیح اوس موسی علیہ السلام یو طرف ته وی چې خدای سخیر نو دغه مې دعا قبولیت ده دغه څه د دعا قبولیت ده چې سره ډوډۍ بر الله کوي یو او دریم هغه جنکو ورته ویل ابونا شیخ کبیر زمون کا ډېر لوی عالم دی نو دایم اټریکشن او چې ډېر لوی عالم سره ملاقات شي یو ډېر لوی پاک سره
ملاقات وشي نو بس موسی علیہ السلام ورسره روان شو نو دا جنای ته مخکې و دی ورپسې و نو لږه هوا راغله نو دا هغه جنای دا پړو یې اوچت شو نو دا خپې له ښکار شو نو موسی علیہ السلام ورته پورې ته داسې وکړې ته ما پسې اوس را روانه یې زه به مخکې ځم صحیح نو ته ما ته وایې چپه وشه او راسته وشه نیویگیشن سیستم به خوشحاله کړي صحیح ناغه جنایت او احساس شو دا خو دې تقوادار سره دی دې تقوادار سره چې هوا سره زما شور ښکارا شو لہذا دې بیا په دې ځل باندې دا شي نشي برداشت کولای د دې وجه ماته چې ما په سیر سورا روان شي صحیح او چې پر خپل موسی علیہ السلام په قصه بیان کړ حضرت شعیب دا بوډا څوک حضرت شعیب علیہ السلام خپل قصه ورته بیان کړه ناغه ورته وی چې نجوت من القوم الظالمین نو اس فکر مکوا ته دا ټریټری نه راوته ته پرون د ټریټری نه ټریټوري جورسډکشن نه بهر راوته تور بوله تر راځي نجوت من القوم الظالمین نو موسی علیہ السلام دا یو جنې خپل بابا ته وی ویره جی قال یا ابا تستاجر ویجی تاسو مشم توای چې ماته خو دې سړی ملاو شي د دې سارو د سرولو د پاره د پالنو د پاره نو بیا به تاسو کور کې بیا به تاسو نه ځئ نو تا همیشه د خسړی په طلب کې نو دې په اجنبي دی خو خسړی په ډېر دی استاجر هو دې چې په اجرت نه نیسي او هغه جنای ورته ان خیر من استاجرت القوي الامين ځکه به خنو کر هغه دی چې کې دوه صفات نه یو دا چې ټرست ورکړي یو دا نه انتخاب اعتماد ټرست ورته وي نه قابل اعتماد هغه ګوره دا یوې خبرې نه دا پن پوینټ کړی و چې یو خو دې سړي مې ته په ډوبې نه غواړم نه لیکتلی اې په دې ځای چې ته احساس شو هوا سره ما پړو له موچت شو د فورن 1000 په سیکنډ کې ما رسو شو نو دې نه لوی اعتماد چې د خدای نه دومره زیات لري دومره ټرست ورته دی صحیح او ان خیر ویم صفت دار چې قوت ته پکې ځکه دولس کسان چې کوم بوکا او سلو وغیرہ کوي د پیغام ځان راکاږي نو سنوکر کې همیشه سره څه ګوري دغه د صفاتونه قوت ته خامخا ګوري کنه چې اوس ګډا نه نوکر په بیا خبره ده چې ته ولا پیچا دیږي تنخواه عمر کې خپل ولا پیچا دیږي سر باندې بوله تیل لګېږي بابا بیا نه جوړ نو دیو موسی علیہ السلام سره خادم چې ورسوکو ځوان انو مې دې یوشع بن نون علیہ السلام موسی علیہ السلام نه بعد پیغمبر دی بنی اسرائیل ورته یوشع بن نون ده وسیع یوشع بن نون پتہ نہیں کیا بھائی تباہ نہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ كَاچوے موسیٰ علیہ السلام لفتاو اغا خادم پلتا نو فتاو ما تاستا ہوئے چھو لفظی مانا کوئی دا زوان زوان اللہ کا ذکر کر چې خادم همیشه زوان یې وی بوډا سره اوسم نه خادم کوي نو ټیکنیکل معنا وي په څه باندې کوي خادم خادم فلتلا ابرحو زبزم حتا ابلغ لا ابرح معنا نب پریدم لا ابرح معنا نب پریدم دا لګ زمبا لا ابرحو زبن پریدم دا صفا حتا ابلغ تر دې پورې چې زور سے گم مجمال بحرین آزاد جمع کې دو سمندرو تا او امزی حقوبا یا بزدا تک کوم ډیر چلونا په کوم کې شنو ته خدای حکم کړی چې مجمال بحرین ته ورسي فلما بلغا کله چې دوال ورسېدل مجمع بینهما غزاید جمع کې دوانو دریابو تا نسیا خوتوما دې دوانو یې خوتوما ماهر پر نو موسی علیہ السلام یو دبره پرته غټه تیګه ناغي کې داسې وې ملګری زبل نه وکم لګونه آرام وکم نو تاسو هغه ته ورته صحیح یوشع بن نون د دریاب ته ورنږدې شوې زما او دسو نو دا او دسکو نو دا هغه دریاب د اوبو څخه قطرې دا د زمبیل پروت دا زمبیل وای دا زمبیل سامان د اوس کو بریکیز زمانہ دا رسد بیگونو زمانہ دا زمبیل صحیح نو زمبیل کې دا خوراک پروت ډوډۍ په کتره پکې دا ریت مې پروت دی
څه شي ورید مې کباب خرشه مې پکې پروت دی هغه باندې یو قطره د اوبو ژوندې شي اځ ژوندې شي څنګه وو بوتا صحیح او شو شي د نون اول په دې ته حیران شو وای څنګه مې فوټو کړو لنچ واپس لاړو نو لنچ ټوپ دریاب ته او د سره تاج دریاب ته ټوپ یعنی چې څنګه اوس دا مې روان دي نه تنه جوړیږي ورپسې چې مې روان دي څه جوړیږي ورپسې وګو کې ټونال جوړیږي تنه یعنی هغه په دې یو بل یو څه راځي کېږي نه یعنی دې اوس پر ایگزامپل دوره غټه یی داسې اوس یو پای جوړیږي نو صحیح اوس دا په تاسو کو سړی نورې ته شي بار ته خبره چې نه هیره شو چې موسی عليه السلام ته تاسو موسی عليه السلام ته پاتې دی وېزو مرګ دی وېزو روان شو او چې لږ ساعت لږ موسی عليه السلام ورته وې موږ ډیر سفر تر دې تیګي پورې کړو خو هغه سي دور نو ستړي کړي لکه دا دې تیګي خوانه چې روان شو دې سفر ستړي مکلم او لګي راته اوس ګوره دې بیا حکمت خداوند دی چې هغه کې ځکه نستړي کېدل چې لاتلګ ورته پاره اوس ګوره چې مقصد شاته پاتې مقصد شاه الله تعالی ولا احساس ورکو صحیح چې دې باندې سفر صاحب واپس یو ټرن واخلا یو ټرن واخلا سکرمنټو نه ډیر مخکې راغله ته واو کې دا واخت څنګه دا واو نه او پایو دا واو نه دیپا زمونږ دوستان یو قوفات چې الله دې غره قربه کې دی لوی وکیلو او یو بل وکیل ته اوس کو سیشن جج دی نو دا سیشن جج سره متعلق مې بل مشر وکیل ته مې دې چې همت وکړ چې دوستان له دعوت ورکړي وینه دې یو ځل همت کړو بس عمر کې ما یو ځل همت کړل صحیح نو ما هغه څنګه وې دې چې عمر کې یو ځل چرګاړه راکړو او موږ له دعوت راکړو موږ له دعوت راکړو او بس هغه در لپاره کافی ده ها ما څنګه چې به بس دا غیر د کیلنډر جوړ کړل ما هغه څنګه وې دې څه خبره کوي نه دې کوئی چې دا اده چرګ درته الله تعالی مخ کې اده چرګ نه کړو صحیح او اوس چې هغه کارم تیر شو چې اوس یې دا چرګ پکا نو موسی علیہ السلام ورته مرګریا زه خو وشي واستم لوګي فلما بلغ مجمع بینهما کله چې دواړه ورسېدل هغه ځای ته جمع کېدو د دې دواړو سمندرو ته نسیا خودو ما دواړو یې کما ایک پر فتخذ غونی ولا لاس پر لار پلا فل بارے په سمندر کې سربن سورنګ او سورنګ وای تنل دنا فلما جاوزا کله چې دواړه تیر شو دا ځاینا قال لفتاه موسی علیہ السلام وی خادم قلت آتنا غداءنا ویراړه مونږ لا لنچ زمونږه غدا معنا لنچ غدا معنا لنچ عشاء معنا ډینر غدا معنا لنچ عشاء معنا ډینر نو دا لنچ وی لنچ راوړه لقد لقينا ويقينا لقد لقينا منغ ملاقشو من سفرنا د سفر خپلنا هذا جدای صدا نسبا استنوالی او لوګه سره دی حصے د تیګ نه دی په چر روان دي دی حصے دو تکلیف راکړه یو استلکړم بلې وځه کړم قال غوتو ارایت قال ارایت او ارایت ویجی یاد دي یا لیدلی از اوینا الاسخرا چکل منگا ڈڑوالے و آغتیجتا فإنی نسیت الحوتا نمائر کرمے وما سانیو الا الشیطان انویر کرمان دامے مگر شیطان ان اذکرا چیزیاتم واتخذ سبیلو ادونی ولا لافلا پسمندر کے عجبا دیر عجبا قال موسیٰ علیہ السلام ورطوئے ذالک ما کننا نبدے دغه ځای خو مونږ لټو دا خبره ماته خدای کړې وه دا خبره ماته خدای کړې وه چې سې سبا دې مې خولې سبا دا ټوپ کوي
سبا دې وی پړلی سبا دې ټوپ وی قال ذلك ما كنا نبغي وداو ما غيست داو ما غزايدي چې مونږه طلب کو فرقد غلا آثار ما ندیرا واپس په قدمونو قربان یو ټرن واغسته یقصانها قصصا هم په هغه قدمونو روان شو په کوم باندې کیو په هغه قدمونو روان شو بس چې په کوم ته فوجدا عبدا من عبادنا پس دوارو مند یو بند زمونږه د بندگان زمونږه ورکړو مونږ ته رحمت من عندنا رحمت جانب بلنا علم نبوت وعلمنا تعلیم ورکړو دتا ملت الله د جانب بلنا علما يناشنا علم تکوینی علم ناشنا علم معنا تکوینی علم دغه پروفیسیز ډېر دي څه به کو پیشګوئی به ډېر کړي قال له موسى نویدت موسی علیہ السلام هل اتبعك آیا زستا تا فالو کولشم علا ان تعلمنی دید پارا چتب مال تعلیم را کے مما داغیس آغشینا علمتا چتا تے تعلیم در پیشوی دے رشدن دا ہدایت پہ اعتبار یا درایت پہ اعتبار یعنی پا آغا انداز تعلیم برا کے چپکم انداز تا تعلیم در پیشوی نو دینا پتہ لگے دا دیتا وہی آداب المتعلم مع المعلم چې د متعلم آداب سدي استاد سره متعلم آداب استاد سره سدي نو بنے ادب ادارے چې استاد سبق شروع کوي نو دا په اجازه به شروع کوي استاد سبق شروع کوي په پراکټیکل نه شروع کوي دا په اجازه نو کوم ادب خلک شي سیویلایز کړي دلته وکړه زموږ په درس کې راځي اردو کې راځي اوس په دغه ملي کې راځو شوی دی اردو آشنا باندې زما جواب ناغه داسې کلچر ونه سره دی نامات بلزوی جی تاسو بل درس ذکر کړو تاسو د فقہ او کلاسي سانډه باندې صاحب ما او نو ویجی زاره شامل دي شو ما ته بالکل شامل دي زموږ درسونه خو ما فری لیکن ونه پیسوي نه پکې ریسټریکشنز دي ویجی هغه راته پته ده او راته پته ده وای اسه تاسو درس ذکر کو چې د متعلم آداب دی معلم د پاره نه دا ادب په حواله مې تاسو کومای یقینا you will get a reward قال له موسى اتبعك نو متعلم بد معلم نے تپوس کی جی تاسو درس کې شامل دي شي تاسو جی ما په حیثیت د شاګرد قبول شي چې ونه اس په غلا ان تعلمني مما علمت رشدا چې قال تعلیم در پیښوي دي قال خضر علیہ السلام وقوی انکا لن تستطیع مغی صبرات جس طاقت نشب لما سرد صبر کولو تو بے صبریو کی اور بے صبری ان ایسنس زبا یوکار کن تب سوالو نکی زبا یوکار کن تب ریز نکی صحیح تب خاموش پاتے نشی ذکر زما دا فیل چے دے دا سبق پہ گیر ران دے صحیح دا تفسیر درس دے کلے پکی غیر آزیلیو کلا نو بس لیم در بانی ڈیو کی په دې کې مشکل دی شروع خو به کې او که غیر حاضر کې پکې نو بیا لیمب دې کېږي اوس په خان باندې شي ته په دې کې نه تاسو شرشا اجازه ورکړه یو ده چې شرخ خپل کې جوړ وکړ چې څنګه مرز بیا هو دا باندې څه راځي ستاسو دې ته نشته خو بس هم نه کیږي قال انك لن تستطيع معي صبرا ويقينا تو هرگز بطاقت نہ ما سره صبر کولو اوس دا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام په سبونیاد ورته چې ته بطاقت انشل ما سره صبر کولو ځکه ته معلومه و چې دا پیغمبر د شریعت دا پیغمبر د شریعت او پیغمبر د شریعت خلاف کار ویني د خاموش نه پاتې پیغمبر چې شریعت وایي شنو کوم ځای ګوري د خاموش نه پاتې کیږي او دغه وجره چې د حدیث مونږه تعریف کو داولی کو د پیغمبر د حدیث مونږه تعریف کو قول النبی د پیغمبر خبره او فعله د پیغمبر عمل او تقریره یا د سایلنٹ اپروول خاموش توثیق خاموش توثیق نو خاموش توثیق حدیث دی د خاموش توثیق معنا دا ده چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو مسلمانو کتو په یو کار کولو او خاموش پاتې شو
صحیح اونوي په دا توصیف ته چې دا کار جایز دی کني پیغمبر په ناجایز باندې خاموش نه پاتې کیږي صحیح دا پیغمبر شناخت چې دې په ناجایز باندې خاموش او ځکه خاموش نه پاتې کیږي چې دې په وګوره موږ په یو کار خاموش پاتې شو د څه د وجې موږ یو کار چې فرید خان کوي د په ناروا د څه فار ایگزامپل دا نه بچ ساتي نارواونه چې د په ناروا اوس ورته ویل څه کنه چې چرګ ناروا چرګ ته په انتظار یو چې چرګ ډوډۍ ورالله کې صحیح اوس د پیغمبر دغه مفاد وی د پیغمبر دغه مفاد وی یا مثلا یو سړی وای چې کار په اشر شاه ناروا کوي صحیح اوس ورته ویل څه کنه چې دغه بس ټوپک ورسره یا پستول ورسره صحیح او دغه جذباتي سره ده اوس 10 کې یا باندې د مرګ دی یاري یا د زخمی کېدو دی یاري هغه ناروا ته نه د پیغمبر دغه پروا نه چې چا پیډو او دا کامیابی شو زه شهید شوم دا بل پروايم نه چې د مال کړه 500 روپیا راکې یا 100 روپیا راکې یا کله تر وړای نو نه دا هغه دا تقاضا وی دا تقاضا وی دا کمپرمایز دي دوه کارونه لپاره کیږي ا کمپرمایز سره لپاره کیږي د دوه کارونو لپاره یا د مفاد لپاره یا د یاري او پیغمبر نه مفاد لري نه یاره لري د دې وجه او په یوازې ځان ټول دنیا ته مقابله کوي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران من وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصوات وتوانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ والرحيم